الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد باب فرض الوضوء دا باب دی په بیان د فرض کېدو د اودس مطلب دې دا دی چې الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه وضو چې دا فرض ده او بغیر د وضو نه منځ نه صحیح کیږي طهارت د مانځه د پاره شرط دی وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور نقبل الله تعالى صدقه لرا من غلول د حرامنا غلول اصل کې هغه صدقه چې د حرامونه سړی حرام مال وسړی او صدقه کوي نو صدقه به د صدقې په نیت باندې نه ورکې چاله دلته کې دا دواړه ذکر کوي چې صدقه د حرام مال نه قبليږي او منځ بغیر د طهارت نه قبليږي نو څنګه چې صدقه د مال حرام نه په عدم قبول او په استحقاق د عذاب کې دا نو دغه رنګ صلات بغیر د طهور نه هم دی صلات بغیر د طهور نه هم دی قرطبي وی چې او غلول چې دی خیانت مطلقه ته وی او حرام ته وی او امام نووي غلول خیانت ته وي اصل کې دا مال غنیمت نه خیانت کولو ته وي بیا په عام او حرامو کې دا استعمال شوی دی یو سړي سره حرام مالی نو داسې باندې کوي چې دا حرام مال نه دی ذمہ فارغي او دا چاله صدقې په نیت باندې ورکي نه صدقې په نیت په نه ورکي سړی توبه وباسي د حرامونه او توبه وباسي او د حرام مال چې د چاوي صاحب حق ته به ورکی او یا داسې بو کی چې ذمہ به فارغه کی چار مسکین ته به ورکی خو په نیت د صدقې دی نه ورکی ځکه دا ډیر سخت جرم دی چې سړی دې کې نیت د صدقې وکي نیت د صدقې و پکې نه کې ځکه په حرام سره سړی الله ته نږدې کیږي صدقه خو د تقرب د پاره یو سبب دی ولا صلاة او نقبلی الله تعالی منز بغیر طهورن بغیر د اودسنا طهور اودس ته وي یو په فتحې د توا سره طهور دی او یو په ضمې سره طهور دی نو طهور د غفل ته وي د اودس کولو ته او طهور هغه علی ته وي چې پاغي باندې خلق صفای را وجنه کوبو نمانزه د پاره او د شرط دی وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم نقبل الله تعالی منذ یوستاسنا اذا احدث کل چې دی به د شي حدث ته موجود شي برابر خبره ده که حدث اکبری او که حدث اصغری حتی یتوضا تر دې چې ودسو کی وضو کی چې وب موجودي او چې نوی نو قائم مقام دوبو تیمم دی دا حدیثونه ټول صحیح دي ښا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مفتاح ستوي هغه علي توي چې پاغه باندې
یو شی کولاویږي شروع کیږي. مفتاح او چابي د مانزه چې دا اودس کول دي، په دې باندې د مونږ شروع کی. نو دینه فرضیت د طهارت د ټولو احادیثو نه معلوم شو. وتحریمها التکبیر، او تحریم د صلات تکبیر سره کیږي، تکبیر الله اکبر ویل. وتحلیلها التسلیم، او تحلیل د صلات چې کیږي نو دا په تسلیم سره کیږي، سلام اړولو سره. تحریم سمانا تحریم د صلات نو معنی دا چې هر هغه شی د تکبیر ته دا تحریم وې کنه، هر هغه شی چې ستاسو لپاره د مانځنه بهر حلالو، خوراک، اسحاق، خبره، سلام، کلام، الله اکبر سره دا پتا حرام شوی، د ذکر تکبیر تحریمه وي. او تحلیل د صلات په تسلیم سره کیږي، هر هغه کارونه چې په مانځه کې پتا باندې حرامو، چې هغه خبره وي، دارنګ خوراک، اسحاقو، سلام، کلامو، او چې سلام دی وګرځونو دا تا د پاره حلال شوی. اوس دا تکبیر چې دی، تکبیر لفظ صحیح دا چې دا الله اکبر دی بس فقط. ابن ماجه کې یو روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم په خپل الله اکبر بویلې، فکان یکبر صلی الله علیه وسلم ویقول الله اکبر. نبی صلی الله علیه وسلم به الله اکبر وی. امام ابو حنیفه وی چې په هر هغه لفظ سره تکبیر ادا کیږي چې په هغه کې د الله تعظیم وي. وربک فکبر، وربک فکبر راغلی دی د عموم قرآن د وجنه. تر دې چې فارسی کې سړی وای نه هم صحیح ده. او امام شافعی سے وایي چې الله الاکبر سره هم جایز دی، الف لام پر راولي الله الاکبر. خو دې کې صحیح ده چې کم الفاظ منقول دي هماغه الفاظ ویل پکار دي. کم الفاظ چې منقول دي د شارع نه هماغه الفاظ ویل پکار دي، الله اکبر ویل پکار دي. الله اکبر، الله الاکبر، الله اجل، الله اعظم، خدا بزرگس، دا الفاظ نه دي نقل. نو دې کې چې کوم منقول الفاظ دی هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او تحلیل د صلات چې دا په تسلیم د دینه معلومه شو چې تحلیل سلام چې دی، سلام اړول او د سلام الفاظ ویل دام فرض دي. وکانه یختم الصلاه بالتسلیم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم با د مونږ اختتام پس سره کولو، په سلام اړولو سره، په سلام اړولو سره به د مونږ اختتام کو. سلام الفاظ ویل دا فرض دي. اوس احناف جداوی چې رب بسنع المصلی خروج د صلات نه فرض دی او سلام الفاظ واجب دي، دا خبره صحیح نه ده. تر دې پورې چې دی دا خبره کوي چې یو سړی آخر د صلات ته ورسیږي، آخر د څه ته ورسیږي؟ د صلات ته ورسیږي، او دې د سلام نه بغیر نور الفاظ وتحلیلها التسلیم، او تحلیل د صلات پس سره راځي په سلام اړولو سره، په سلام اړولو سره راځي. دغه حصر دی. نو بسنع المصلی فرض نه دی، بسنع المصلی فرض نه دی، بلکې السلام علیکم ویل سدي فرض دی. یعنی احناف په سړی اخر د صلات ته ورسېدو، دغه وخت کې دوه خندل یا حسې پاسېدو، نو د مونږ صحیح دی، د مونږ سره حالان کې داسې نه ده. سلام اړول فرض دی. مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح او چابي د مانځه چې دا الطهور او دس کولی، و تحریم التکبیر، او تحریم د صلات
التکبیر الله اکبر ویلی او تحلیل د صلات التسلیم سلام الفاظ ویلی په دې سره د مانځنه وتل دا راغلی دي دا ټول احادیث په دې باندې دلالت کوي چې د مانځه لپاره اودس فرض دی یعنی مفتاح الصلاة الطهور لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث باب الرجل يجدد الوضوء من غیر حدث باب دی په بیان د هغه سړي کې چې هغه نوی کوي اودس لره بغیر د به اودس نه یو سړی دی او د اودس شته دی او د هر مانځه ته نوی نوی اودس کوي نو دا بهتر او غوره طریقه ده مستحب ده بعضی وی چې هر مانځه ته اودس کول د بعضی دغه د چې ضروری دي لکه الله پاک وی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايدیکم دلته کې دا وی چې ایمان والو کله چې تاسو د مانځه ته درېدو اراده کوئ نو تاسو اودس وکئ اوس د اودس د بے اودسه او د غیر بے اودسه ذکر دی آیت کې نه دی راغلی خو چې کله د مانځه د سړی ودرېږي نو اودس دی وکړي خو دلته د جمهور محدثین او مفسرین او د جمهور امت هغه داري چې دلته قید دی وانتم محدثون په داسې حال کې چې تاسو بے اودسه یې نو تاسو مانځه ته ودرېږئ نو فغسلوا وجوهکم وایدیکم دا امر د وجوب د پاره د هغه چا د پاره دی د فرضیت چې هغه مانځه ته ودرېږي او داسې نه وي ناغه باندې اودس فرض دی اما بیا تازه کول اودس دا مستحب دی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وحدثنا مسدد لیکن دا دو استادان دي د امام ابو داود یو محمد ابن یحیی دی ابن فارس او دوی مسدد دی نو ځکه دی تحویل السند کوي د دوه استادانو واسطه دا حدیث دا کوي روایت کوي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود امام ابو داود وی وانا لحديث ابن يحيى اتقنوا او زو حدیث دا محمد ابن یحیی لرخه محفوظ کون کیما اتقن ستوي خه محفوظ کون کیما یعنی دا ما ته محفوظ دی هغه ځکه هغه روایت کی عن عتیف دا عتیف نه وقال محمد او محمد ابن یحیی ویلی دی عن ابي عتیف الحزلی عن ابي عتیف الحزلی عن عتیفن دا ما تخیات دی او محمد ابن یحیی سوی دا په اسم کنی سره ذکر کړي او په نسبت سره حزلی قبیله تا قال كنت عند عبد الله ابن عمر وزد عبد الله ابن عمر سره ما سو کوئی ابو عتیف حزلی وی فلما نودي بالظهر کله چې اذان شو د ماسپهین د مانځو توزع عبد الله ابن عمر د سکو وصلى منذ وکړو فلما نودي بالعصر کله چې منذ اذان شو د مازیګر بیا غو د سکو نو ما ورته وی چې ته د هر مانځه د پاره نوی ودس کې دا ولی سره د دینه چې ته متوزی په حالت د ودس کې او بیا ودس کې نو عبد الله ابن عمر راتوي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې پیغمبر علیه السلام فرمایل من توضع علی طهر سوک چې وضو کی په طهر باندې یعنی وضو کی په داسې حالت کې چې د په طهر او په وضو کې وی نو كتب الله له 10 حسنات الله تعالی د پاره لس نیکی لیکي یعنی لس نیکی د په یو حسنه باندې لس نیکی ملاویږي نو په یو وضو باندې ورته لس نیکی ملوشي چې وضو علی الوضو کی دا حدیث سند په لحاظ سره کمزور دی دیکھیے اور راوی دی عبدالرحمن ابن زیاد الافریقی هغه ضعیف دی او دویم پکې د ضعف وجہ ابو عتیب الحزلی پکې مجهول الحال له
ولهذا سند کې د ذوق دو وجې دي. قال ابو داود، امام ابو داود وی وهذا حديث مسدد وهو اتم. مخکې دا وی چې وانا لحديث ابن يحيى اتقن، ما ته حدیث د ابن یحیی هم محفوظ دی. او وروړي د چا حدیثو؟ د مسدد حدیث. هاذا حدیث مسدد، دا هغه حدیث چې د مسدد په واسطه باندې مروي دی. هغه د ته محفوظ دی، حضرت هغه محفوظ دی. نو بیا هغه ولې نه ذکر کوي چې دا ذکر کړی دی او هو اتم؟ دا مې دی وجه نه ذکر کا حدیث او روایت د مسدد چې دا اتم دی په نسبت سره د هغه روایت چې هغه دا ابن یحیی نقل له. نو ځکه مې دا ذکر کو. باب ما ينجس الماء، باب د بیان د هغه سکه چې نجس کوي وبولره. د کې بیان د هغه سکه چې باغې سره وب نجس کیږي. ينجسو مضارع د باب تفعیل نه، شیء ينجس الماء. باب د بیان د هغه شی چې وب نجس کوي. فعلم من الحديث أن كون الماء أقل من القلتين ينجسه بوقوع النجاسة فيه. دا رستنی حدیث چې را روان دی نو دې کې دا معلومیږي چې وبد قلتين نه کمی او په وقوع د نجاست سره پای کې سګيږي هغه پليتيږي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو په بار د اوبو کې او د هغه اوبو کې چې نوبت په نوبت نمبر په نمبر ول راځي دواب حیوانات او سبا درندگان. د دې اوبو څه حکم دی؟ چې حیوانات پکې خلی وي، درندگان پکې خلی وي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیه السلام فرمایل اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. کله چې وبو دو قلو تورسیږي نو نه برابرۍ نه برداشت کوي حبس لرا پلیته لرا. وفي روایت لم ينجس، نه پلیتیږي، یعنی دا وبنه نجس کیږي. قال ابو داود وهذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر. ورته سند ته ګوره تاسو. د ولید ابن کثیر نه چې کوم روایت ته نو پاغي کې دا سیدی محمد ابن العلاء په واسطه باندې عن محمد ابن جعفر ابن زبیر. د ولید ابن کثیر نه بعد چې کوم راوی دي دا استاد چې د چا روایت کوي ناغه څوک دی؟ محمد ابن جعفر ابن زبیر دی. او عثمان او حسن بن علی چې هغه روایت کوي ناغه سوی محمد ابن عباد ابن جعفر. دینه معلومه شو چې دا دوه سړي دي، یو محمد ابن جعفر ابن زبیر دی او یو محمد ابن عباد ابن جعفر دی. قال ابو داود وهو الصواب. امام ابو داود وی چې وهو الصواب یعنی محمد ابن عباد ابن جعفر والا طریق چې دی دا چې دی نو دا صواب او درست دی. پنه کې د حفاظو اختلاف دی چې دا د محمد ابن عباد او د محمد ابن جعفر په باره کې نو بعض پکې دا سدي چې هغه ترجیح ته تللی دي، لکه امام ابو داود ترجیح ته تللی او ترجیح دې ته ورکړی دا چې دې کې محمد ابن عباد ابن جعفر چې دا ثواب او درست دی، دا ثواب دی. او عبدالرحمن ابن ابي حاتم په خپل کتاب العلل کې روایت کړي د خپل پلار نه چې محمد ابن عباد ابن جعفر هم ثقه دی او محمد ابن جعفر ابن زبیر هم ثقه دی او حدیث د محمد ابن جعفر ابن زبیر اشبح دی. او امام دارقطنی په دې کې خپل جمع کوي د دواړو روایتو کې چې اصل کې
دا دو سند دي دا په دو سندو سره منقول دي یو سند دی محمد ابن جعفر ابن زبیر عن عبد الله ابن عمر عن ابيه او بل سند دی عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبید الله ابن عبد الله دو سند دي نو لہذا جدا جدا شو حدیث دا د قلتینو دی کې چې کم اعتراض هم کوي احنافو د مای کثیر او مای قلیل مبارکی د قلتینو په حدیث باندې چې مشهور کم اعتراض کیږي ناغداري چې د دې په سند کې استراب دی استراب څنګه دی هغه دې ځکه یاد کا دا راوی چې دی ولید ابن کثیر دغه په استادانو کې اختلاف دی کله دا محمد ابن جعفر ابن زبیر عن عبد الله ابن عمر نقل کړي او کله دا محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عمر نه روایت کړي او کله دا ابن عمر زوی دا عبد الله ذکر کړي او کله دا ابن عمر زوی عبید الله ذکر کړي او کله دا سند موقوف راځي او کله مرفوع راځي دا په سند کې ډېر لوی استراب دی سند کې څه دی استراب دی جواب دا دی چې سند کې استراب نشته ځکه ولید ابن کثیر چې دی دا حدیث د محمد ابن جعفر او محمد ابن عباد نه او بیا محمد ابن جعفر د دواړو زامنو د عبد الله ابن عمر او عبید الله ابن عمر نوریدلې او دواړه څخه دي عبد الله ابن عمر چې کله مکبر والی او عبید الله ابن عمر چې عبید الله مصغر والی ابکار المنن کې مبارک پوری سے پدې باندې خط تحقیق کړی دی لیکن صحیح دا چې ثواب او حق د ولید ابن کثیر عن محمد ابن عباد ابن جعفر او عن محمد ابن جعفر ابن زبیر عن عبید الله ابن عمر مصغر دا سند صحیح دی باقی سندونو کې کلام شتا یو بل طریق هم پکې صحیح شته دی چې هغه د حماد ابن سلمہ عن عاصم ابن المنذر عن عبد الله ابن عمر عن ابيه يحيى ابن معين دغه تم صحیح وي نو دا درې سندونه په دې کې صحیح دي او باقی چې دي نور سندونو کې استراب او کمزوري ده نو توفیق ادا شو چې دا درې سندونه په دې کې دا ثابت دي د مای قلیل او مای کثیر په باره کې دا اختلافیات کې یو مسلک پکې د امام مالک صاحب دی او د بعض نور سلف دی امام مالک صاحب وی چې اوبه قلیلی وی کو کثیری وی کما ی قلیل وی او کما ی کثیر وی لا ينجسه شيء دا یو شی نه نجس کوي تر دې پورې چې د په خوان یا رنگ یا بوی کې تغییر نه راغلي په نجاست سره چې کله خوان رنگ یا بوی کې تغییر راغی په نجاست سره نو دا وب نجس شوی او چې دا نوی نو نفس په وقوع د نجاست سره دا وب نه نجس کی تاسو کوئی امام مالک سے هغه فرق نه کوي په مابین د قلیل او د کثیر کې احناف سوي احناف وایي چې مای قلیل او مای کثیر کې دی فرق کوي امام شافعي صاحب هم فرق کوي خو بیا د دې فرق کې دنه حد کې بیا فرق دغه دی اختلاف دی احناف دا وایي چې وبد دوه قسم دي یو مای قلیل دی او یو مای کثیر دی د مای قلیل مقدار او د مای کثیر مقدار دی په خپل اجتهاد سره کړی دی د دې وجه نه د احناف په دې کې اقوال ډېر راغلي دي یو قول دا دی چې مای کثیر دی ته وایي چې یو وبه داسې حوض وي چې د هغې یو طرف لته حرکت ورکې چې بل طرف ته د حرکت نه رسیږي وي دا مای کثیر دی او چې دی نه کمی وي نو دا مای قلیل دی
نو په دې به بیا اعتراض واردېږي چې دا حرکت کې اختلاف دی. یو سړی حرکت په غسل سره ور کوي، لام بي پکې حرکت، یو سړی په وضو سره ور کوي، د یو سړی حرکت تیزی، د یو سړی حرکت سلو وي، دې کې خو فرق دی کنه. دا کم حرکت تاسو مراد دی؟ نو دا خبره د دې په خپل اجتهاد د څه دلیل پې نشته. دویم قول یې دا دی چې مای کثیر هغې ته وایي چې 10 فی 10 لس په لسو کې، یعنی دا طرف هم لسی، دغه هم لسی، دی هم لسی، د 40 غزه وي، 40 غزه اوبه چې وي یو ځای کې راجموي، دومره ځای کې، نو دا مای کثیر دي. او چې د دې نه کمی دا مای قلیل دي. د دې په نسبت باندې که یو کم 40 غزه مسافت کې اوبه وي او نجاست پکې پرېوته نو نجس شو، خوند رنګ بوی ته به نه ګوره چې 40 ته ورسېدو نو دا رنګې بس بیا نه نجسي کېږي تر دې پورې چې خوند رنګ یا بوی کې تغییر نه راغلی. دا رنګې بل قول ته نه 8 کې راغلی دی. لہذا دا خبره بلا دلیل ده، په دې باندې دې سره څه دلیل نشته دی، ځکه دا اجتهادي خبره ده. دا د دې خپل یو اجتهاد دی، په دې باندې کوم کتابونو کې چې لیکلي دي، لیکن په دې باندې مرفوع حدیث یا دارنګي آثار صحابه کرامو صحیح روایت په دې باندې دې سره نشته. دریم قول پکې د امام شافعی رحمت الله علیه او د ډیرو سلفو دی چې مای قلیل او مای کثیر. مای قلیل هغه دی چې د قلتینو مقدار ته ورسیږي، مای قلیل هغه ته وایي چې د قلتینو د مقدار نه کمی، او مای کثیر دی ته وایي چې د قلتینو مقدار ته ورسیږي. مای قلیل دی ته وایي چې د قلتین د مقدار نسوي کمی وي، او مای کثیر دی ته وایي چې د قلتین مقدار ته رسیدلی. دیکھیں په دې روایت باندې بیا د دې سندن په دې روایت کې اختلاف دی. مخکې اضطراب او د سند بیان شو، په دې باندې دا دغه کوي چې د په سند کې اضطراب دی، هغه جواب خو شو. او بیا وایي چې په متن کې اضطراب دی، متن کې کله 3 قلې راځي، په شک سره 2 قلې یا 3 قلې یا 40 قلو ذکر هم راځي. نو د 40 قلو والا روایت خو بل اتفاق سند په لحاظ سره کمزور دی. قاسم ابن عبد الله پکې راوی دی او دا موضوعی دی، لکه امام احمد صاحب دا کذاب راوی دی. او کوم روایتو کې چې قلتین او ثلاثن په شک سره راغلي دي، نو دا د حماد یا د عاصم داغه په سند کې راغلي دي. ما سوا د دې نه چې کوم راویان دي د عبید الله ابن عبد الله نه هغه نقل کوي، هغه قلتین بغیر د شک نه وي، نام حفاظ قلتین بغیر د شک نه وي. او دریم داري چې د دې په معنا کې هم اضطراب د ذکر قله ستوي راس الجبل تم وي، قله ستوي د انسان قد او قامت تم وي، او قله چاټه تم وي. نو قله کومه معنا مراد ده؟ نو جواب دا چې دې کې اضطراب نشته دی، ځکه بعض روایتو کې من قلال حجر راځي. د حجر یمن علاقه کې یو ځای دی، د هغه ځای چاټه په عربو کې هغه مشهوري وي. او بعض روایتو کې د دې تعین راغلي دی، د عربو په اشعارو کې هم من قلال حجر راغلي دی. لہذا دینه مراد د حجر مقام چاټه دی، نه اضطراب په معنا کې ختم شو. او د دې مقدار 1500 رطل دی، 1500 رطل وبو چې د لیټرو په لحاظ سره دی وخت کې 270 لیټر وبو جوړیږي. دا حدیث د قلتین کې، حدیث د قلتین د سند په لحاظ سره صحیح دی، په 3 واسطو سره صحیح دی، او 2 نور سندونه کمزوري دي. په 3 واسطو سره دا څه دی، نسائی کې دا روایت راغلي، ترمذی کې راغلي، ابن ماجه کې راغلي. باقی تحقیق به ان شاء الله به